خالي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. جی برون سبق کې منګه خبر اتره شروع کړو چې د الله تعالی د پاره چې کوم اته صفات ثابت دي نو پای کې دا درې صفات اراده، تکوین او علم بدی باندې با مصنف رحمت الله علیه بحث چلنه دا بکای د کلام الله بحث چلنه دا شروع کړو چې الله تعالی په داسې کلام سره متصف ته چې هغه د سکوت او د آفت منافی دی. پرون منګه ویلو او پای باندې اعتراض جواب شو چې یاره سکوت او آفت داخله کده کلام لفظي چې دا غرض جواب الله کې شو. بیا دا شو چې را د صفت تکلم د الله تعالی یو صفت ته او کنه د الله تعالی پنځه صفاتونه دي: امر، نهي، استفهام او ندا او خبر. هغه ته دا شامل دي. نو پای کې خبر اتره برون شو. بیا امام رازی رحمت الله علیه قول ذکر کړو چې امام رازی رحمت الله علیه و چې د الله تعالی لپاره صفت کلام ثابت ته او د څومره د کلام د قسمونه دي: امر، نهي او تمنی. امر، نهي، ندا دا ټول خبر طرف ته راځي کیږي. نو دا غي دغه سره رد چلندا شو. اوس په دې باندې اعتراض دار اعتراض چې دا غي دوه پهلوګان دي. یو دا چې د الله تعالی کلام پدې کې امر هم ده او پدې کې نهي هم ده. او امر دې ته ویلېږي چې یو سړی ولېږي متکلم فاعل مخاطب ته د یو کار د کولو حکم وکي نو دې ته امر وای. او نهي دې ته وای چې فاعل ولېږي متکلم ولېږي مخاطب ته د یو کار د نه کولو حکم وکي. خو شو به معنی یعنی د امر د پاره مأمور او د نهي د پاره یعنی چاته چې منهیانو دا چې دا ضروری پکار وي. او په ازل کې خو لکه مخاطب شته نه چې هغه ته دغه وکي امر ورته وکي یا ورته نهي وکي. خو یې به دې معنی هغه به دې پوښي. نو کدا ته د الله تعالی کلام غړي نو د امر او نهي دا الله تعالی کلام غړي نو دې لپاره خو لکه دغه پکار دی، مخاطب پکار دی. مخاطب په هغه ځای کې شته نه هغه پوښو به دې معنی. دویم دا چې الله تعالی په کلام کې په کثرت سره ماضي استعمال شوی دا. لکه الله تعالی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او لقد ارسلنا وعصى آدم ربه فغوى قال يوسف لأبيه. دا به مخه قال استعمال شي دي. او دا ماضي استعمال ول لپاره دا خبره ضروری ده چې مخکې به یو کار شوی نو هغه به دا خبر ورکړي په زمانه ماضي سره. لکه په دې خبره باندې پوه شو لکه ته جاء زیدون دا دې مطلب دا چې دا زید مخکې راغله غو ته اوس دا خبر ورکړي نو دا کارونه غلا شوی نه دی او ته دا خبر ورکړي دا غو لکه دروغ شو. لکه پوه شو به معنی نو دا الله تعالی کلام چې نه دا غو لکه ته چې دا ازلی دی نو چې ازلی نه نو بیا څنګه لکه یو کار وکړي شي نه دا خبر ورکړي. نو جوابونه دي. یو جواب خدا دی دلیل اولنی خبرې نه چې دوی چې دا الله تعالی په کلام کې چې نه الله تعالی کلام کې امر او نهي او په وخت مخاطب نو دا شاعرو په دې کې دوه مسلکونه دي. پرونم اشاره شو چې عبد الله ابن سعید قطان دی یو جمهور اشاعره دي. عبد الله ابن سعید قطان او متقدمین چې کوم اشاعره دي ناغوغ دا خبره کوي چې دا الله تعالی دا کلام په ازل کې امر او نهي نه بلکې دا ورستو دا امر او نهي دا ورستو په دې سره متصف شوی دي په تعلقات سره. پوه شئ. نو بابا نو اوسه اعتراض ستره نو دا دغه معنی اشکال نشته. خدا نور کم جمهور دغه چې کم دي جمهور اشاعره دا غو دا مسلک دی چې دا امر او دا نهي دا د کلام دا ازلنا دا الله تعالی په کلام کې جنن دا متصف دي. نو بیا جواب دا دی کنه چې دا امر نهي مقصود دلته هغه تحصیل د مأمور او منهي عنه وي. تحصیل یعنی ازل دل دا مأمور لکه د ازل نه دی کنه دا خبر شوی دا خدای هغه محل جندانه نه موجود چې محل رست موجودیږي. او د دې مثال دی لکه یو سړی له او داغه کور والا چې دا لکه حامل وي او دې جنن دې بیمار وي یا دې چې روان دي په سفر باندې او دې ولکه یو خط مال راوړي او دې بچیا ته بلکه غلا نه کې ته بلکه شراب نس کې ته بلکه پردې حق بنوي ته بل ابدا کار منه کې دا منه کې وز دا حکم دې کوي
خو ال کې بچي خو لا پیدا شوی نه دی خو دې زیم بخپله باندې مري دی نو دی وایي چې کله زما بچی د خیر سره رالو شو دا به وله تاسو ورکوي چې بیا هغه په دې باندې عمل وکړي پوهېږئ په دې باندې نو اوس بچی لا شتی نو خو دی ورته خبر اتره چې نه دا ورته برابر کړي نو د امر دپاره د مامور او د نهي دپاره دا منهي عنه دا په خارج کې کېدل ضروري نه دي بلکې د هغې تصور هم پوره دی دلته کې تصور چې دا شوی دی لکه پوه شوی په دې باندې هغه دغه دی که نه چې داسې په دغه باندې خبرې کوي هغه یو کس و او چا نه چې ته پیسې قرض اخیستې نو ورته یاره بس انتظام مې دله کړی دی وبشي ښه پیسې به دې وشي ایسې انتظام دې کړی ما جاخ لګولی دی که نه جاخ و نو هغه جاخ کې به چې نن دغه کله اوړي را ګډې پیسې نو دوی چې کله اوړي په دې جاخ باندې نو دوی به په دې املا سره به دا غنې لګي نو په دې سره به دې مالوچ دغ کېږي دا وړی مړی به دغ کېږي د دې دغه نه جاخ نو به د هغې نه بیا دا وړی چې نن دا به راټولوم راکړه سره یا به د هغې نه څادرې مادرې وکړم او بیا به خرڅ کړم نو تا له بیا روپۍ درکړم بیا کوم چې قرضدار هغه دې وخاندل اورې وایي خاندې به نه ډوبه قرضه دې پیدا شوه دا هغه مسله ده ټوله دا اصل لکه دا کوي او دویم شیخ دا دی لکه دی چې د الله تعالی کلام دا پرې کې دغه خبرې دي د ماضي خبرې دي پکې ماضي چې نن دا خو لکه په دغه باندې دا خو دروغ دي ځکه ماضي خو موږ په هغه ځای کې استعمالو چې مخکې یو خبره شوي وي او وروستو بیا چې نه هغه ته دغه کې د هغې په باره کې خبر ورکوي نو دی او دلته کې خدا نه دی چې په قرآن مجید کې دا کوم ماضي استعمال نو وایي د ماضي تعلق دی که نه دا خو د انسانانو سره دی د ماضي استقبال د الله تعالی دپاره خو دا ټولې زمانې یو شانتې دي لکه پوه شوئ دا صرف خبرې محض دی یعنې صرف د الله تعالی چې کوم خبر ورکوي نو صرف خبر ورکوي هغه د زمانو سره متصف نه وي ځکه د زمانې خو لکه زموږ په نسبت سره چې زموږ نه مخکې او زموږ نه وروستو چې کمی نه هغه دغه دی لکه اوس ګوره نننۍ ورځ ده نو زموږ په دا نسبت باندې خو لا تېره شوله خو چې کوم کسان لا پیدا شوي نه دي د هغه لپاره دا چې دا مستقبل دی نو دا زمانې حال او استقبال دا زموږ په نسبت باندې دا هغو باندې دي بیا په دې اعتراض ما په دې جواب باندې یو اعتراض دی اعتراض دا چې ته چېرې کلام الهي په اصل کې دا په دې کې امر او نهي سره متصف نه و لکه مخکې اوس موږ دا ووایو که نه وروستو دا بیا متصف شوي دي چې وروستو متصف شوي دي نو دا خو لکه په دې کې تغیر راغی او په کوم څیز کې چې تغیر راځي نو هغه حادث وي په کوم څیز کې چې تغیر راځي هغه څه وي حادث وي او مخکې نه زموږ دا لیکي چې یاره دا تغیر چې دا د ازلیت منافي دی نو جواب یې دا دی که نه چې دلته کې هغه تعلقات په تعلقاتو کې تغیر او حدوث دا راځي او په هغه څیز کې تغیر او تحدث نه راځي لکه څنګه چې په علم کې دی په علم کې د یو څیز کله په یو څیز باندې علمي کله په بل څیز باندې علمي نو په هغه تعلقاتو کې تغیر راځي په هغې کې نه راځي لکه پوه شوئ وګوره ورته اوسې فإن قیل که چېرته وویلی شي الامر والنهي بلا مامور ومنهي سفه وعبث چې ته کلام دا الله تعالی دا متصف دی په امر او په نهي سره نو دا امر الکه اول سایډ دی اول سایډ لیونو اول سایډ دی هغه پکې دویم راړولی نو امر بغیر د مامور نه او نهي بغیر د منهي نه دا سفه وعبث کما قلتوب دی او فضول کار دی او د امر لپاره مامور کېدل او د نهي لپاره منهي کېدل دا په کار دي ضروري دی الکه پوه شوې دي باندې او دا دویم اعتراض دویم شیخ والاخبار فی الازل خبر ورکړ په ازل کې به طریق المزی په طریقې د ماضی سره مزی په طریقې د زمانه ماضی سره کذب محض دا دروغ دی محض یجب تنزیه الله تعالی عنه دا الله تعالی د دینه منزه پاکېدل چې دا واجب دي لکه پوه شو په باندې نو دا اعتراض شو جواب سره قلنا موږ ان لم نجعل كلامه في الازل کته موږ ونه ګرځو دا دغه سعید ابن قطان عبد الله ابن سعید قطان عبد الله ابن سعید قطان او د متقدمین او اشاعره او مسلک ته چې هغه دا الله تعالی لپاره په ازل کې دا امر او نه نشته نو ان لم نجعل كلامه في الازل کچته موږ ونه ګرځو کلام د الله په ازل کې امر او نه او خبر نو فلا اشکال بیا کو اشکال نشته خو کوم چې جمهور اشاعره دي نو هغوی چې د الله تعالی دا کلام په امر سره او په نهي سره دا په ازل کې متصف
وان جعلناه كتوغر موږ غلرا فالامر في الازل بیا امر په ازل کې لايجاب تحصيل المامور به في وقت وجود المامور دا به لپاره چې واجب دي حاصلېدل د مامور به په وخت د وجود د مامور کې چې مامور کله موجود شي نو بیا په هغه وخت کې به دا مامور په دمانه وسيرورته اهلا لتحصيله اگر ول د اهل لپاره د حاصلول لري فيكفي وجود المامور نو کافر وجود د مامور په علم د امیر کې یعنی دا حکم کوونکې چې نه کنه د په علم کې هم دا پوره لکه ماته څنګه مثال درکو لکه یو سړی او داغه زویلا شویل نه غوځوي کېږي د خپل بل دانم ما ولکه خو دو او ما خپل بل دا حکم وګدای مرته کو نو زویل لاشته نه ته حکمونه دین دا ورته شروع کړل نه په ذهن د عامل کې دا موجود دی کما اذا قدر الرجل ابنا له لکه څنګه چې سړی اندازه کې د خپل بچی د خپل ځان لپاره فامره او هغه ورته حکم کوي ان يفعل كذا بعد الوجود چې دې بدی چې د پیدا کېدو مسولي چې وکړي والاخبار بالنسبه الى الازل او خبر ورکول په نسبت سره ازل دا لا تتصف بشيء من الازمنه ها دا وسوي وای د کله چې د خبر نسبت د ازل د وشي دا په یو زمانه سره نه متصف کیږي لکه د او د اعتراض دویم شق نه جواب دی چې الله تعالی کلام کې خو ماضی راغلی دا او دا کارونه لشبي نه دي نن وایو دا الله تعالی ته چې کله د دې نسبت وشو نو الله تعالی د زمانو نه پاک دی الله تعالی د زمانو پاک دی مطلب د نه محض خبر ورکول دي والاخبار بالنسبه الى الازل او خبر ورکول په نسبت سره ازل د لا تتصفو دا نه متصف کیږي بشيء من الازمنه په هیڅ یو څه د زمانه سره ولې اذ لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبه الى الله ځکه چې د ماضی او استقبال او د حال دا د الله پاک ته په نسبت باندې دي لکه ګوره موږ وایو ماضی ځکه چې زمونږ نه مخکې تیر شوی دا استقبال لکه موږ نه آینده بکیږي او د الله پاک نه خو مخکې څوک نشته دا ورستو تیم څوک نشته هو الاول والآخر والظاهر والباطن لتنزه عن الزمان ځکه چې الله پاک منزه دی د زمانه نه لکه پوه شو به باندې کما ان علمه ازلی دا دغه اعتراض نه جواب دی چې دی وایي لکه دلته کې بری باندې خو دغه راځي چې ته د الله تعالی دا الله تعالی کلام چې دا ازل نه په امر نه سره متصف نه دا ورسو متصف شوی نو دا غو تغیر دی او تغیر حادث وي نو وایو چې دا تعلقات حادث دي الله تعالی علم چې دا ازلی دی کلام ازلی دی لکه څنګه چې علم ازلی دی كما ان علمه ازلی لکه څنګه چې علم د الله تعالی ازلی دی لا تغیر بتغیر زمانه دا نه متغیر کیږي په تغیر د زمان سره نو دغه شان دی کلام د الله تعالی دا هم ازلی دی دا نه متغیر کیږي په امر سره او په نهي سره پوښوي ولما صرح بازلیه الكلام د دې ځنه دا اوس د مابعد د لپاره تمهید دی چې ورس د دې ځنه مسله شروع کوي مسله د خلق القرآن چې دا قرآن مجید د الله تعالی مخلوق دی او کنه دی نو څنګه چې د کلام اطلاق چې کنه دا په کلام لفظي او په نفسي باندې کیږي د قشن د قرآن مجید اطلاق هم په یو په قرآن لفظي یو په قرآن نفسي باندې کیږي قرآن مطلب لکه یو خدا قرآن د دې الفاظو چې کوم مرکب دی لکه چې منغه وایو نو دا خو حادث ده خدا قرآن مجید په دې نسبت سره چیرې دا د الله تعالی امر دی د الله تعالی نه دی د الله تعالی خبرې دي نو په دې اعتبار سره دا نفسي دی نو دا قرآن مجید الله تعالی مخلوق دی کنه نو په دې معنی خبر کوي ولما صرح کله چې تصریح کړی دی بازلیه الكلام د کلام په ازلی کېدو باندې په قدیم کېدو باندې حاول التنبيه شامل شو تنبيه على ان القرآن ايضا چې دا قرآن مجید هم د غرانګي قد يطلق على هذا الكلام النفسي القديم چې دا قرآن مجید اطلاق کیږي په کلام نفسي قدیم باندې هم كما يطلق على النظم المتلو لکه څنګه چې اطلاق کیږي د قرآن مجید په دې هغه الفاظ باندې د کم چې تلاوت کولېږي دا حدیث دی یعنی کوم چې الفاظ چې موږ تلاوت کو نو دا حدیث دي او د دې قرآن هغه چې دا مشتمل دی د الله تعالی په امر باندې د الله تعالی په نهي باندې د الله تعالی په خبر ورکول باندې دا کلام نفسي دی فقالوا فرمای والقرآن كلام الله تعالی غیر مخلوق کلام د الله تعالی قرآن د الله تعالی کلام دی مخلوق نه دی وزدیدنا وعقب القرآن د دې نه اعتراض نه جواب ورکړي د سوال مقدر نه جواب دی چې لګي مصنف رحمت الله علیه وی القرآن كلام الله تعالی غیر مخلوق د قرآن نو ورستي کلام الله ولي ویلا د څه به ویلو کنه چې القرآن غیر مخلوق چې قرآن غیر مخلوق دی پرې خبره باندې پوه شوي نو وی چې القرآن كلام الله تعالی غیر مخلوق د قرآن نو ورستو کلام الله چې نن دی ولي وی نو جواب دی جواب دا چې د مشایخ اتباع کړی دا چې مشایخ چې کله دا خبره ذکر کوله نو مشایخ هم د سوچ القرآن كلام الله تعالی
پوه شو مې باندې بل دا چې دسی ویلې وې القرآن غیر مخلوق نو عام طور باندې انسان کله قرآن واوري نو د دې قرآن مطلب هغه الفاظ وي کم چې د اصوات او د حروف نه مرکب یې د قرآن مجید د الفاظ او دا خو زمونږ په نسبت باندې هم حدیث دي د ټولو خلکو په نسبت باندې حدیث دي او چې موږ وایو چې القرآن کلام الله نو کلام الله نه مراد دغه حروف او اصوات نه دي بلکې الله کلام نفسي ته مراد ده یلکه پوه شو مې باندې یلکه پوه شو او قرآن غیر مخلوق دا خداو به زمکه فقال فرمى القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق وعقب القرآن بكلام الله تعالى او رستو ذکر کړل د قرآن نه کلام الله تعالى ولي لما ذكر المشايخ ذکر چې ذکر کړی دي مشایخ من انه يقال چې ویلګي القرآن كلام الله تعالى چې غیر مخلوق چې مشایخ د ذکر کړی دي او ولا يقال ودي نه ویل شي چې القرآن غیر مخلوق القرآن غیر مخلوق دی ونه ویل شي ځکه یو خدای خبره ما تاسو ته وکړه لګنه چې ذهن دغه ته ډایرک دي ذهن دغه ته ډایرک دي او بل نه چې لکه بدی کې د حنابلة دي ته تری دي چې د دې قرآن دغه الفاظ نه مطلب دا دی چې دا د غیر حادث دي قدیم دی کلام نفسي دا قدیم دا پوه شو مې معنی بل نه وای چې دی د متکلمینو عام طور باندې کار دی کنه دا خو د حادث او د غیر حادث سره دی د مخلوق او غیر مخلوق سره کار نشته نو د په ګولې دي چې ول قرآن غیر مخلوق د سی ولې وي هغه پوه شو مې معنی دا چې قرآن مجید نه دا غیر مخلوق دی نو دا خو د مخلوق او غیر مخلوق سره کار نه دا خو د حادث او د غیر حادث سره کار دی دلته مخلوق او غیر مخلوق نه درې جوابونه دي یو خدا چې لکه ذهن ته دغه نشي کنه چې دې خبرې دلان نشي چې مخلوق ذهن اول چې کله قرآن واوري نو د ذهن ته دغه حروف راځي او دا حروف زموږ په نسبت باندې حدیث دي حنابلة چې نه هغه پکې دغه کړه دي اختلاف کړه دي دویم دا حدیث تابعداري کړي دي چې په حدیث کې سره غري او دریم دا چې لکه په دې هغه محل د اختلاف واضح کی چې زمونږ د معتزله سره کم اختلاف ته نه بدی کې دي چې موږ وایو قرآن مجید د الله تعالی مخلوق نه لري قرآن کلام الله د الله تعالی مخلوق نه لري چې مخلوق دی ولا يقال ودين من الشيء القرآن غير مخلوق لئلا يسبق الى الفهم اذا ذره نشي فهم دا ان المؤلف من الاصوات والحروف قديم چې دا اصوات او حروف نه کوم څه مرکب دی دا قدیم دی دا خو زمونږ په نسبت باندې حدیث دی زمونږ په باندې کم قدیم دی کلام نفسي دی لکه پوه شو باندې کلام نفسي پرون ما تاسو یې بل کلام نفسي دی ته ولګه زه خبره تا ته کومه دا غینه مخکې ما په ذهن کې بس لګي ما ځان خاکه جوړ کړه چې زه وسدار سم دا خبره به کوم دا کوم نو په دې ځل کې خبره ته کلام نفسي وای او بیا چې ته په دې کوګي باندې راوځي نو دا د بیا کلام لفظي وای لکه باندې خبره باندې پوه شوي ها د چې پاره خلا باندې راوځل نو دا د حروف نه مرکب شو دا اصوات نه مرکب شو او په ځل کې چې کم دی نو هغه د الفاظ او اصوات نه مرکب نه لري خو د بندري کلام نفسي دی په ځل کې چې کوم خبره راشي دا حدیث دی او د الله تعالی غسره قرین کما ذهبت الیه الحنابلة دي ته تلری حنابلة وی چې دا قرآن مجید دا الفاظ لري دا حروف او اصوات دا قدیم دی وجهلا وعنادا دا جهل او عناد وجنا واقام غير المخلوق مقام غير الحادث او دل کې دا غیر مخلوق په ځمانه دا غیر مخلوق ویل دا غیر حادث په ځمانه ورایه تاسو ما خبر وکړه چې د متکلمینو کار خو دا حادث او غیر حادث سره دی د پکې څنګه مخلوق او غیر مخلوق وي پوه شئ باندې نو دل کې واقام غیر المخلوق مقام غیر الحادث او ویلی دی دا قائم کړی دا قائم مقام ذکر کړی دا غیر مخلوق دا غیر حادث په ځمانه تنبیه علی اتحادهما د وجه د دې نه چې تنبیه وشي په معنی چې دا ځوان یو شی دی دا ځوان سره یو شی دی وقصدا الى جدي الكلام او دویم دا چې قصد شي چې دا کلام چې دا موافق د حدیث حيث قال چې په حدیث شریف کې راغلی حيث قال عليه الصلاه والسلام القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق چې قرآن دا کلام الله غیر مخلوق دی نو ګوره په حدیث کې القرآن كلام الله غیر مخلوق راغلی او دا هم دغه پیش کړل ومن قال او چا چې ویل انه مخلوق فهو كافر بالله العظيم چې چا چې دا قرآن مجید مخلوق دی نو دا الله تعالی د کافر دی په الله عظیم سره الګه پوه شو مې معنی نو قرآن مجید یعنی د دې چې کله من کلام نفسي مراد واخلو نو دا بیا مخلوق نه لري ورته سره غیر مخلوق دی الګه په خبره باندې پوهیږئ
او دریم نمبر وتنسيسا او د پاره تصریح کولو على محل الخلاف چې محل اختلاف ته نه دا واضح شي بالعباره المشهوره دي په عبارت مشهور سره فيما بين الفريقين چې اهل السنت والجماعت په منځ کې اهل السنت والجماعت او د معتزله سره چې کوم اختلاف ته نو پدې کې دي چې غیر مخلوق دي موږ غیر مخلوق دي او مخلوق دي وان القرآن مخلوق او غیر مخلوق چې اختلاف پدې کې دی چې دا قرآن مخلوق دی او غیر مخلوق دی ولهذا تترجم هذه المسألة بمسألة خلق القرآن د دې وجنه دې مسلې ته نوم ورکول کېږي په مسله د خلق القرآن سره لکه پوه شو په دې باندې وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم د دې ځای نه شارح رحمت الله علیه فرمای چې بظاهر کې زمنګ او د معتزله اختلاف خو په ظاهر کې کار دي چې زمنګ اختلاف پدې کې دی چې قرآن مخلوق دی او غیر مخلوق دی ما ته فکر دی په ظاهر کې خو ښکاري دا چې دا اختلاف پدې کې دی چې قرآن مخلوق دی او غیر مخلوق دی لیکن په حقیقت کې اختلاف پکې کې نشته دی بلکې اختلاف پدې کې دی چې دا کلام نفسي دا شته او کنيشته دی دا کلام دوه قسمونه دي کنه یو کلام لفظي دی بل سره کلام لفظي هغه دوی مونږ ته کوګین راو باسو چې د اصوات او د حروف سره مرکب دی دا کلام لفظي وای او کلام نفسي دغه ته وای چې اول زمونږ بدل کې خبره راشي دا غي نه بعد من کوو د کلام نفسي وای نو دا کلام نفسي پکې شته او کنيشته پدې کې اختلاف ته واښو به معنی اصل اختلاف پدې کې چې دا کلام نفسي شته کنيشته نو موږ کلام نفسي منو موږ سمنو موږ اهل سنت والجماعت دي نو موږ سمنو کلام نفسي موږ منو نو موږ وای کلام نفسي شته او کلام نفسي چې دا غیر مخلوق دی هغه کلام نفسي نه مني هغه څه نه مني چې کلام نفسي نه مني نو هغه د اختلاف پدې کې دی چې موږ یې منو هغه نه مني کاغه کلام نفسي اومنله نو هغه به وای چې دا غیر مخلوق دی لکه پوه شو به معنی او کومنګ د کلام نفسي اثبات نه کوله نو بیا هم زمونږ په نسبت باندې موږ وایو چې دا حادث دی مخلوق دی پوهیږئ په دې باندې ها و اصل کې اختلاف خو لکه خو چې په دې کې په ظاهره کې اختلاف خو ښکاري په دې کې چې قرآن غیر مخلوق دی کنه دی په دې کې اختلاف نشته دی حقیقت کې اختلاف په دې کې دی چې آیا کلام نفسي شته که نشته دی نو موږ د کلام نفسي اثبات کوو او معتزله انکار کوي کچرته معتزله کلام نفسي ومني نو هغه به هم دا مني چې دا غیر مخلوق دی او که موږ کلام نفسي ونه منو یعنې موږ دا اثبات ونه کړو نو موږ هم وایو چې دا قرآن بیا مخلوق دی لکه پوه شو به دې باندې دغه خبر کوي وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم او زمونږ داو بنس په میچ کې چې اختلاف دی د دې تحقیق يرجع دا راځي کیږي الى اثبات الكلام النفسي ونفيه ثابت كلام نفسي او كنفي دیندا والا کدي نشي نو فنحن لا نقول بقدم الالفاظ والحروف موږ د سينو چې دا الفاظ او حروف چې نن دا قدیم دي لکه پوه شو به معنی دا الفاظ او دې ته موږ هم سوایو حادث وای وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي او هم كلام نفسي ته حادثه نو هغه كلام نفسي منینا ودليلنا ما مر او زمونږ دلیل چیرې د الله پاک د لپاره کلام نفسي ثابت دی د الله پاک د لپاره کلام نفسي ثابت دی یو خبره باندې اجماع منعقد ده او دویم دا چې الله تعالی ملائکه فرشتو ته رسولانو ته حکم کړی چې دا دې څه کوي دا دې څه کوي دا دې څه کوي نو کلام نفسي د الله پاک د لپاره ثابت دی ودليلنا ما مر انه ثبت بالاجماع يقول ثابت شيء باجماع سره وتواتر النقل عن الانبياء وبل چې نقل د انبياء نه په تواتر سره نقل له انه متكلم جل الله تعالی متکلم ده ولا معنى له سوا او ذری معنی نشته د دې لپاره سوا د دین انه متصف بالكلام چې الله تعالی متصف ده په کلام سره ويمتنع ممتنع دي قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى قيام دا لفظ دا كلام لفظي كم چې حادث ته په ذات الله سره فتعين النفسي القديم نو متعين شو نفس قديم الګه پوه شو به معنی یعنی دا خبره خو ثابت ده چې الله تعالی د ملائکه سره د فرشتو سره الله تعالی د رسولانو سره خبرې کړې دي چې د رسولانو سره خبرې کړې نو کلام لفظي کوته ویل نه شي نو خامخا بس ثابت ده کلام نفسي بس ثابت ده الګه ویم پسې بس زمانه